بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وسلم. موږ دا خبره کړې و چې یو حقيقي معنی دا یو مجازي معنی دا. نو حقيقي معنی موږ پریدو او مجازي معنی خپلو پریدو به کو تعلق او علاقه پکار دي. دا علاقه کده تشبیه وی جدي ته لګي استعاره او که علاقه د تشبیه نه علاوه بل علاقه جوړ ته لګي مجازي مرسل. او د دین علاوه نور کمی علاقه دي. نو باید کی تقریبا نه پرونو دو بابل او سبق کې لګایو علت فاعلیه او علت مادیه هغه ذکر شیو. وز دا خبره کوي د دې ځنه اخوا چې لکه کله موږ معنا حقیقي پیدو او وایو چې اخلي په دې کو د علاقه په کار نه خو کدا علاقه د مشابهت وا او ستاپه کې د مشابهت د تشبیه قصد او اراده دی پکوا جواب به استعاره او کتابه کې تشبیه قصد ونه کو نو بیا هغه ته اب مجاز مرسل وي. مطلب یعنی یو لفظ په یو وخت کې هم مجاز مرسل هم استعاره کې دي شي. کله تشبیه دی په خیال وساتو جو استعاره بشي او کله تشبیه دی په خیال ونه ساتو جو مجاز مرسل بشي. لکه شونډه چې دی کنه شونډه دې ته مشفر وي څورته وي مشفر. اوس کته دې ته ګوري د انسان شونډو ته دې ته مشفر وي او د اوخ شونډو ته هم مشفر وي. اصل کې دا مشفر چې نه کنه دا غټو شونډو ته وي د نو شونډو ته شفتین وي ریبل ته شونډان وي شونډان اوخ شونډان د شونډانو ته مشفر وي. نو کته دې ته ګوري چې لکه د اوخ شونډې ته چې نه مشفر وي او د انسان د شونډې ته هم مشفر وي ما او بدوانو کې علاقه تشبیه ده لکه څنګه چې د لغه د شونډې غټي دي کنه د اوخ د شونډې غټي دي د قشان دي انسان د شونډې غټي دي نو ځکه ورته مشفر وایم نو دا اوس استعاره شو واښو به معنی د څه چولا ځکه چې تا ول کې علاقه د تشبیه په پیرناواله وکړو وکړه چې نه اسی چې نه دالکه زدا حکومت لکه شفتین عام شوندو ته وای مطلق شوندو ده ام مشفر د اوخ شوندو ته ویل کېږي او نور دې پکې ستاونه کتلو تشبیه دې په ګورنه چې پسکه او پسکه نظر ته ویل کېږي مجاز مرسل واښوي. نو ګوره یو لفظ په اعتبار سره مجاز مرسل شو ایم څه شو کتابه کې علاقه تشبیه ته وکتلو نو دا به استعاره او کته ورته کومه کتل دا به صحیح لکه مرسن یا مرسن چې نه دا پوزي دی ویل کېږي او اصل کې دا مرسن هغه څه دی ویل کېږي چې بای کې لکه رسې چولېږي په پوزه کې سارو ته رسې نه چولېږي او پېزوان دغه شته مرسن ویل کېږي چې دغه ته چولېږي او کته اوس پوزي ته چې هغه دا مرسن نه مطلب اندغه معنی په خیال ونه ساتي درې پړی چول په خیال ونه ساتي نو دا دغه مجاز مرسل او کده په خیال وساتي جو استعاره ده نیو لفظ په یو اعتبار سره هم مجاز مرسل شه او هم چې د استعاره ده دې باندې پوه شئ وګورئ. والاستعاره واستعاره هي مجاز دا مجاز ده تكون علاقته المشابهه چې علاقه د مشابهت وي اي قصدا چې قص کړل شوی ان الاطلاق بسبب المشاهده مشابهه چې دلګي اطلاق د دې شوی دی یعنی د معنا حقيقي معنی د معنا مجازي اطلاق شوی دی په سبب د مشابهت سره شوی دی. فاذا اطلق المشفر على شفه الانسان کله چې اطلاق د مشفر وکړل شي په شفت د انسان باندې شفت څه ته وایي او مشفر څه ته ویل کېږي شونډانو ده نو کله چې اطلاق وکړل شي د مشفر د اوخ په شونډانو باندې د اوخ د شونډانو على شفه الانسان د انسان په شونډو باندې فان قصد تشبيهها کچرته قص کړل شو د تشبيه د شونډو بمشفر الابل د اوخ د شونډو سره فی لغیلغ په پیرنوالی کې هو استعاره د بیا څه شری و ان اريد او کچرته اراده وکړل شي چې انه من اطلاق المقيد على المطلق چې دا اطلاق د مقید دی په مطلق باندې مطلب دا کنه چې شفتین چې دا عام شوندو د مشفر د اوخ شوندو دی لګي نو کسب د څه وشي نو علاقه تشبیه وغیرہ نقل نو بیا څه شری مجاز مرسل ک اطلاق المرسن على الانف لګ اطلاق د مرسن په انف باندې نو مرسن خو اصل کې هغه زیګي دوی په کومه کې چې دا نتکی یا پیزوانه چولې کیږي او دا په پوزه باندې اطلاق کوي چې په پوزه باندې نو دا من غیر قصد لا تشبيه چې قصد به د تشبيه
نو فالمجاز المرسل دا څه شو نو دا خپل خبر اوس په اخره کې کوي چې څه مطلب دی زما فاللفظ الواحد بالنسبه للمعنى الواحد قد يكون استعاره وقد يكون مجازا مرسلا نو لفظ په نسبت سره یو معنی دا کله استعاره او کله سوي مجاز مرسل لکه پوه شو مې معنی بل خبره کوي ما ته فکر دی ولا استعاره نه کله کله د دې سره تحقیقي قید لګول کېږي چې دا استعاره تحقیقیه ده او دا د دې لپاره به دا قید لګول کېږي چې استعاره تحقیقیه ویل شي استعاره مکنیه او دغه دې وستل شو او تخیلیه دې وستل شو او دا ځکه دې د استعاره تحقیقیه ویل کېږي چې دې د معنی تحقق کول کېږي دې د معنی ثابت کړل شي موجود وي په حقیقت کې موجود وي حقیقت کې سوي یا حسن موجود وي او یا عقلا موجود وي یا حسن موجود یا صحیح حسن موجود وي لکه ته لدا اسد شاک الصلاح مقطب زما سره د یو بهادر سړی دی چې هغه اسلحه نه ډک دی او مقذف یعنی هغه هر طرف ته بجنګ کې غردول شوی دی بجنګونو کې بیان شوی نو دلته ګوره د اسد او د رجل شجاع تشبیه دی ورکړه دغه حیوان مختلف تشبیه وکړه د رجل شجاع سره د بهادر سړي سره او دا حسی دی یعنی د حسب ذری سره دی پته لګي رجل شجاع سره یې او لکه یا چې عقلا به متحقق وي لکه دایره پر مثال اهدنا الصراط المستقيم نو الصراط المستقيم یعنی الله متعال نه غوخه نو ویل الله نه غدا او مراد دین حق ته نو دا دین حق نه لګه حسی سیز نه دا څه کوی دا لکه دا دین حق ته بلکې دا عقلی سیز ده عقل په ذریعہ دی پته لګي چې دا حق ته دا نه عقل واښوي نه استعاره سره کله کله قید سره لګول کېږي دا تحقیقي دا ځکه لګول کېږي چې دا د استعاره سي متحقق وي متحقق معنی موجود وي او دا موجود دی بیا په دوه قسم دی یا اسم یا بسوي وقد تقيد بالتحقيقيه او كلا قید لګول کېږي د استعاره سره د تحقیقي لتتميز عن التخيليه والمبني عنها د پاره د دې چې د استعاره تحقیقيه جدا شي د تخیلیه او د مبني نه چې دا استعاره تخیلیه او استعاره مبني عنها نه ده لتحقق معناها د پاره چې معنی د دې متحقق شي ای معونی بها معنی مطلب یعنی کوم چې مقصود وي واستعملت هي في او استعمال کړل شوی دغه اندامانه کې په دې معنی مجازي کې استعمال شوی ده حسن او عقلا یا حسن او یا سو عقلا بأن يكون اللفظ قد نقل الى امر معلوم چې نقل کړل شوی دا لفظ بده چې نقل کړل شوی یو امر معلوم ته يمكن ان ينص عليه ممکن چې تصریح وکړي چې بری معنی او اشاره الی اشاره اسیه او اشاره کړل چې د اشاره اسیه یا عقلیه فالعسي لك عسي لك شعر ده لدى أسد شاك السلاح مقذف لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أزفاره لم تقلم لدى أسد وإذا ما سره یو منظره ده زما سره منظره ده منا بهادر سره ده زما سره سره نو اسد خو اصل کې ویلېږي حیوان مفترس تا او تا دې څه مراد واغسو رجل شجاع دې مراد واغسو څنګه ده شاک السلاح اعتام السلاح لا اصلهين رکھتے لا اصلهين مقذف او مقذف معنا یعنی هر طرف ته په جنگونو کې ازمایل شوی دی له لبدن او د ببر وختري اصفاره لم يقلم او د شنو کول دي چې هغه نری کټ کړل شي د شګر د خلک تیری دا به نشته د مکړې له لبدن اصفاره لم يقلم اي رجل شجاع يعني زما سره اسد منظره له منظره خو لکه نشي کېږي منظري ته بسنګ اصلاحات اچي وای دا مراد مال دین رجل شجاع ده سمې دي مراد ده قذف به كثيرا الى الوقائع مقذف معنا دا چې غرض ولا شی ده په ډیر وقایع او مطلب دا چې په ډیرو مصیبتونو او په تکلیفونو کې اخته کړل شوی ده جنگونو کې او جنگونه ګټل دي او چا ویلي دي چې قذف باللحم ورمي به چې دې په دې غوغو باندې وشتل شوی ده نو فصار له جسامه ونباله نو دا د چنه دا لحیم شعیم دی مطلب دا چې طاقتور دی او د غوغو نه ډک پکته فالاسد ها هنا مستعار للرجل الشجاع ويدل دا اسد جنن دا استعاره کړل شوی دا مستعار کړل شوی د رجل الشجاع لپاره او دا رجل الشجاع امر متحقق الحسن دی کنه دی یو امر متحقق دی د هیڅ په اعتبار سره موږ اینو کنه اواز ناراضي وقوله تعالى
او د الله تعالی دا خو یعنی عقلی چې کوي یعنی هغه متحقق وي خو عقلی حسن فقوله تعالی اهدنا الصراط المستقيم انزلک صراط مستقیم ویلې لري او مراد دین الدین الحق ته مراد سره الدین الحق چې هغه څه دی او ملت الاسلام وهذا امر متحقق عقلا او دا امر دی نه متحقق د خدا عقل په اعتبار سره دې خبره باندې پوه شوي ها وس پر دغه خونه ټیټ کې ماته وګورئ دا څه خبره ده کنه چې د مصنف رحمت الله علیه په ایزا کې د استعاره تعریف کړی دی دا کب تلخیص المفتاح ولا یار دی کنه نه دا په دې استعاره تعریف کړی دی په دې په ایزا نوم کتاب کې او دی وایي چې دا دغه دې ته ویل کېږي استعاره چې ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له چې دا استعاره دا هغه لفظ مجازي ته ویل کېږي چې دا حقيقي معنا سره مجازي معنا دا تشبه چې دا متضمن وي په معنا حقيقي کې د معنا مجازي دا معنا دا تشبه نه د تشبيه دا معنا دا به متضمن وي د تشبيه دا معنی به دې سره غختري او د دې خپل خبره دا مطلب دا دی کنه چې درې مثالونه دي لکه زم زید اسد زید منظره ده رايت زيدا اسدا ما زید ولیدو چې منظره ده امرت بزید اسد دلته کې د دې اسد نه دا رجل شجاع ولا معنی مراد ده یعنی معنی مجازي ته مراد ده او کله دې مراد معنی حقيقي حیوان مفترس ده نو مصنف رحمت الله علیه چې په ایزان می کتاب کې کوم تعریف لیکل لري نو دی وایي چې دا زید اسد او رايت په دې دریوانو مثالونو کې د دینه مراد حیوان مفترس ده دینه مراد سره او د دینه مراد رجل شجاع نه ده دا خبره غلطه ده ورسو بیا د جوابونو کې خلاول ده نه خپل خبره کوي چې د حیوان مفترس د دینه مراد ده او د دینه رجل شجاع مراد نه ده اوس وایي چې دا ولې زګه دوه دا باروي دی وی کنه چې د اسد د زید رايت زید اسد د زید نه مراد خو لګا دا انسان دی کنه ها د زید نه مراد خو انسان دی کنه او کدا وسته اسد نه مراد تم رجل شجاع واخلي نو رجل شجاع انساني کنه زید هم انسان دی او د اسد نه مراد تم رجل شجاع واغسو او رجل شجاع انسان دی نو دا وی تشبيه شی بنفسه لازم را لدینه یعنی د یو شی د خپل ځان سره تشبيه ورکړل شو او د خپل شی د یو شی د خپل ځان سره تشبيه ورکول نه راوي خامخا چې دا خبره ته صحیح کې نو ته به د دینه دا اغلی چې دلته د اسد په خپل معنی موجوده کې مستعمل دی دلته د اسد په خپل معنی یعنی دا چې دا استعاره نه ده پوه شو بری معنی پوه شو او دویم دلیل لپاره د ځان لپاره دلیل وای چې لکه د چې مصنف چې رقم تعریف کړی چې ما تضمن التشبيه معناه بما وضع له چې هغه متضمن وي د خپل معنی مجازي د تشبيه ورکول دا معنی موجوده سره نو ایدل کې دی دا ما د مراد لفظ مجازي اخلي معنی مراد څه اخلي او دا اصل زید اسد په دې کو د سره مجاز دی اخلي نه بلکې دی خو د کوی چې دینه حیوان مفترس مراد معنی موجوده دی مراد ده نو د دې تقسیم کړه د استعاره چې دا استعاره هغه ته ویل کېږي چې ما هغه لفظ مجازي ته ویل کېږي هغه لفظ مجازي ته ویل کېږي چې معنی مجازي د معنی حقيقي سره متشابه وي تشبيه معنی به کتاب متضمن وي واو شو مې معنی نو هغه کې د سره بلی کې معنی موجوده د اخیره نه راوځي د معنی موجوده وخت دا خبر و به ول جواب ورکړه وګورئ قال المصنف رحمت الله علیه ویل دي په کوم ځای کې ویل دي په توضیح نومي کتاب کې ویل دي فالاستعاره استعاره ما هغه لفظ مجازي ده ما هغه لاندې ودرېږي ما هغه لفظ مجازي ده نه نو چې ما هغه لفظ مجازي ده نو لکه دا غي دی وي ته په استعاره کې دغه معنی موجوده داخله ده نو تضمن تشبيه معناه چې متضمن وي د دې هغه معنی مجازي هغه تشبيه بما وضع له د حقيقي معنی سره یعنی ما استعاره هغه لفظ مجازي ده چې د حقيقي معنی سره د مجازي معنی د تشبيه متضمن وي خو شوي متضمن معنی رانغختلی وي والمراد بمعناه ما عني باللفظ مراد معنی هغه چې کوم اراده کولای کی د لفظ نه واستعمل اللفظ فيه لفظ بریګ استعمال شوی فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعاره نو بدی دا سره هو د استعاره د تعریف نه سټي وتلو نو دا مثال دی وتره نحو زید اسد نو دوی چې زید نه مراد زید حیوان مفترس ده زید حیوان رايت زيدا اسدا ده دینه مفترس نه زید اسد زید
دغه رجل شجاع دی. رأيت زيدا اسدا مررت بزيد اسد مما يكون اللفظ مستعملا فيه چې د دې مطلب هغه مثالونه دي چې الګ لفظ استعمال کړل شي فيما وضع له فهغه څه کوم د پاره چې وضع کړل شي وان تضمن تشبيه به او اگر چې متضمن وي تشبيه د اوس په دې سره وذلك او دا لانه شان ده اذا كان معناه عين الموضوع له ويكچته دي معنى عين موضوع له شي لم يسوء تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له نو بیا به معنی موضوع له سره د دې د معنی هغه تشبيه ورکول به صحیح نه وي ولې باندې سي لاستحاله تشبيه شيء بنفسه ځکه چې دلته د یو څه د خپل ځان سره تشبيه براشي او د یو څه د خپل ځان سره تشبيه ورکول دي نه محال دي خو شو باندې او دویم نمبر وي على ان ما في قولنا ما تضمن عباره عن المجاز او دویم دا چې لکه دته کوم تعریف کړه لري د دغه دا چې د استعاره تعریف کړه نو بریګه د ما چې دا عبارت ده د مجاز نه بقرینه د تقسیم المجاز الى الاستعاره وغيرها او قرینه د چې تقسیم د مجاز کړه استعاره وغيرها ته چې لکه لفظ مجازي او چې کله به علاقه تشبيه جو دا مجاز د استعاره به او کنه د مجاز واسد في الامثله المذكوره ليس بمجاز او اسد پر مذکوره مثالونه کې دا مجاز نه بلکې معنی موضوع له کې استعمال دی ولی لكونه مستعملا فيما وضع له پرې باندې پوه شو تاسو وفيه باس سره ده د دې خبرې جواب ورکړي ما ته وګورئ د دې څخه پر خدا خبره دا وکړه چې مصنف ایزا کوي چې لکه دینه مراد رجل شجاع ده دا رجل شجاع نه مراد حیوان مفترس نه مراد ده کنه ها وزل یې وی کنه دا مصنف زمنګ د تفتدانی رحمت الله علیه چې لکه دا خبره چې دا صحیح نه ده او په اسد کې د زید اسد کې د اسد نه مراد چې دا رجل شجاع ده سره رجل شجاع ده زګه وای کدا رجل شجاع ته نه کې نو دلته زید اسد دا زید مبتدا ده او زید جنن اسد دا ولا خبر ده زید مبتدا ده او اسد ولا سره او هر خبر چې دا حمل په خپل مبتدا باندې نو ته زید اسد زید منظره ده نو دا خبره صحیح ده زید خو منظره نه ده نو دا حمل صحیح کېدو د پاره دا خبره ده چې دلته به خامخاره رجل شجاع به معنا اخلي دا به مراد نه اخلي پوه شو باندې وای بعضی کسانو به دا خبره کړې ده چې دا زید اسدون د سره استعاره ده نو بلکې دا تشبیه بلیغ ده تشبیه بلیغ ده تشبیه بلیغ دي ته ولګي چې پایږي تمنګ حال کې هغه شپږ قسمونه چې جوړ کړو تشبیه بلیغ دي اته قسمونه تشبیه بلیغ دي ته وایي چې پایږي ادات الشبه دا ادات الشبه به کوم اضافي او وجه شبه به کوم اضافي حل ویلو کړه چې دوانه به دې کړي نه ضعیفي چې دوانه به دې کړه قوی ده او چې یو به دې کړي یو نه متوسط ده کنه نو زید اسدون په دې غنار په تشبیه شته او نه بګي عادت تشبیه نه بګو دې تشبیه شته او دا تشبیه بلیغ ده او په اصل کې چې دا زیدون کل اسدی ده وای دا خبره ده چې دا غره ده په دې خبره باندې دلیل نشته پوه شو به معنی نو منګه خبره څه شول وسو چې په زیدون اسدون کې دا اسد چې دا حمل له په زید باندې نو کدا د حمل صحیح کېدو لپاره دا خبره ضروری ده چې اسد نه مراد انده رجل شجاع له حیوان مفترس به مراد ولکه دا خبره ته ځان جوړ کړه چې لکه ته دې یو شی او په معنا د بل شی وینه نه مړه په دې کلام عربی کې ډېر څه مثالونه لري لکه ګوره جار مجرور چې نه کنده په مشتق پورې دقیق کنه په مشتق پورې په فعل پورې متعلق کیږي یا په څه پورې کیږي په اسم مشتق پورې متعلق کیږي کنه وای دا برته واخیمه چې دا په اسم جامد پورې متعلق شوی اگر دو مثال لیکلي اسدون علی والحروب وفي الحروب نعامه اسدون علی نو ځل کې اسدون علی جار مجرور د متعلق په اسد پورې نو اسد خو اسم جامد ته په دې پورې متعلق کیږي نو اسد ده خو په دلیل مطلب چې دا مجترئ صائل اسد په معنا د مجترئ دی نو چې اسد په معنا د مجترئ باندې واغسو او مجترئ خدا کو اسم مشتق ده نو علی پورې جار مجرور متعلق شو نو لکه څنګه د حمل صحیح کولو د پاره چې منګه د اسد د حیوان مفترس ته منګه رجل شجاع واغسو چې عمل صحیح شي دغه شندري دا مثال دی پوه شئ یو مثال بل ورکړه ده وطير اغربه علیه نو الګی د علی جار مجرور متعلق په اغربتون پورې اغربتون کارغان ته وای دا اسم جامد دی نو اغربتون په معنا د باقیتون باندې دی وګورم
وفيه بحثنا وبديك بحث لأن لا نسلم ذا من دن تسلموا ذا خبره أنه مستعمل فيما وضع له جدا مستعمل كلاشوه له فاغسه کې جدا دسره پاره وذ کلاشوه بل في معنى شجاع بل کدا په معنی شجاع باندې فيكون مجازا واستعاره نو دا مجاز شو استعاره شولا كما لك څنګه چې كما في رأيته أسدا يرمي لك څنګه چې برأيته أسدا يرمي کړي نو دلته قرینه موجوده ده يرمي کنه بقرینه حمل على زيد فقرینه نه معنی چې دلته دا حمل شوی ده پس باندې فزيد باندې لکه موږ وایي زيد اسد نو دا اسد حمل دی لکه هر خبر په خپل مبتدا باندې حمل وکړه نو کدا ته حمل کې بری باندې او کته نه حمل کې د زيد اسد زيد منظره ده نو زيد منظره ده ها زيد پشان د منظری ده نو دلته زيد نه مراد به تساغله دا اسد نه مراد بساغله رجل شجاع ولا دلیل لهم اے بدی باندې اوس دا خبره دا کوي کنه چې لکه بعضی کسان دا خبره کړی دا چې دا زید اسد دا استعاره نه بلکې دا تشبیه بلیغ دا سره نو بلی خبره باندې ولا دلیل لهم دلیل نشته د خلکو لپاره على ان هذا جاوز على ان هذا جدا هذا على حذف اداه تشبيه جدا په حذف اداه تشبيه باندې راغله وان التقدير او تقديرا عبارت لري زيد كالاسد واستدلال على ذلك او دلیل نیول د دوی په خبره باندې بانه قد اوقع على اسد جدا واقع کیږي په اسد باندې دا اسد واقع شوی دی په زید باندې نو دا خبره غلطه ده ولی ومعلوم ان الانسان لا يكون اسدا ځکه چې دا خبره معلومه ده چې انسان اسد نشي کېږي فوجب المصير الى التشبيه نو واجب دي تلل تشبيه ته په حذف عادات سره قصدا الى المبالغه وفاسد دا خبره سره فاسد ده ولی لان المصير الى ذلك ځکه چې تلل دغه انما يجب دا واجب اذا كان اسدا في المعنى مستعملا في معنى الحقيقي کله چې اسد مستعمل په خپل معنی حقيقي کې او دلته واما اذا كان مجازا عن الرجل الشجاع او کله چې دا مجاز د رجل شجاع نه فهمله على زيد صحيح نبي حمل لري په زید باندې سره صحیح الګه پوه شو به باندې وسه دا خبره چې الګه مونږ وایو چې دا اسد ذکر شوی دی حیوان مفترس او په مان د رجل شجاع باندې نو د ستاسو ته نور سټه کیشته نو یو دلیل ويدل او دلیل على ما باس من ذكرنا چې موږ ذکر ان المشبه به چې مشبه به في مثل هذا المقام كثيرا ما يتعلق به الجار المجرور چې په دې مشبه به پر ډېر سيزونه چې دا متعلقي جار مجرور به متعلقي كقوله اسدون علي وفي الحروب نعامه دې خپل لاته وې ته ماته منظره او په جنگونو کې خوش در مرغ نه جوړ شوی پای کې یری رقماته منظره نو دا وفي الحروب علي نو دلته علي جار مجرور چې دا متعلق دی په اسدون پورې وشوي نو اسدون خو لکه اسم جامع دی په دې قرغونه متعلق کیږي وای ای مجتری صالح علی مجتری جری بهادر سوائل جن نه دا ویلګي حمله کوونکې په ما باندې نه دلته دا علی جار مجرور متعلق دی په مشبہ به د دې پورې پس پورې په مشبہ شامل ترونه او به مثال والطير اغربه علیه مرغی دا کارغان دی په ما باندې کارغان دی په باندې نو اغربتون دا کارغان علی جار مجرور ته په کارغانو باندې څه متعلق کوله بلکې دا اغربتون په معنی د باقیتون باندې نو ګورل لګي اغربتون دا مشبہ ده او دا باقیتون دا مشبہ به ده او دا لګي راجار مجرور په مشبہ به پر متعلق کړی دي واښوي وقد استوفينا ذلك في الشرح په شرح متول کې موږ دا خبره نور خپل تفصیل ذکر کړی دا کړی دي نه خو دي نور خواته کیږي نو بیا راغلی نو په تن مړ ولا